د دې وخت کې موږ د ډسټرکټ مردان کیمپ کې ناست یو په زمان پارک کې. صدر صاحب را سره موجود دی، متوقع امیدوار پي کې 51 زرشاد خان. موږ نه تپوس کوو چې څه تاثرات لري. صدر صاحب څه پوزیشن لري، څه تاثرات لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نور خو تاسو ډېره مننه. زموږ په تقریبا دا افسوس وه چې د خان صاحب په کور باندې پیره ورکوو او دا پیره او دا ډیوټي چې دلته ملګري کړي دا د خان صاحب په کور نه ده، د خان صاحب دپاره نه ده، دا د پاکستان د مستقبل چوکیداري موږ کوو، د را روان نسل چوکیداري موږ کوو او موږ دا امپورټډ حکومت ته خپل لیډر ځکه نشو په حواله کولی. تاسو د پاکستان تاریخ وګورئ، کوم خلک چې د پاکستان سره مخلص پاتې شوي دي نه هغې خلکو ته د پاکستان هغه خلکو چې په نظر نه راځي هغې ته نقصان ورکړی دی. تاسو د بوټو حالت وګورئ، تاسو د لیاقت علي خان حالت وګورئ، تاسو ډاکټر قدیر حالت وګورئ. چې چا د دې ملک دپاره څه کړي نه هغه په دې ملک کې هغه ذلیله شوی دی. او انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف ورکر ولاړ دی تر څو پورې چې خان صاحب موږ ته نه ویلي چې زه هغې پورې خان صاحب بلکل موږ چا ته حواله کېدو ته تیار نه یو. په دې باندې بلکل تحریک انصاف ورکر کمپرومایز نشي کولی. انشاءالله تر کومې پورې چې زموږ په بدن کې وینئ موږ دلته راغلي یم دې دپاره چې د پاکستان تحریک انصاف ورکر د پاکستان د مستقبل دپاره او د خپل لیډر دپاره ځان او خپل سر ورکولو دپاره تیار یم. دا موږ سره دې وخت کې مصور شاه باچا متوقع امیدوار پي کې 51 موجود دی په زمان پارک ضلع مردان کیمپ کې. تپوس ته کوو چې څه تاثرات لري. السلام علیکم. څه تاثرات لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ دلته کې موجود یو په زمان پارک کې په زرګونو پښتانه زموږ وروڼه راغلي دي د پاکستان تحریک انصاف کلاړیان د خان صاحب کلاړیان راغلي دي او ډېر زیات په جوش کې دي. د یو قسمه قربانیان هم چې دی نو مخ ناړي او تر څو چې خان صاحب نه ویلي چې تاسو ځئ او دا کیمپونه خالي کړئ نو تر هغې پورې به مونږ دلته کې ناست یو. او دا امپورټډ حکومت چې کوم دی نو په دې باندې زمونږ هېڅ قسمه اعتماد نشته دی، باور نشته دی. دی د جبر او د ظلم نظام دلته کې نافذ کړی دی او د کفر نظام چلیږي خو د جبر او د ظلم نظام چې دی نو دا نه چلیږي. مونږ دلته ناست یو او د خان صاحب د ګرفتارۍ خلاف مونږ دلته د هغې په حفاظت کې ناست یو تر څو پورې چې مونږ ته مشرانو ویلي نه تر هغې پورې به مونږ دلته کې ناست یو. او د حقیقي ازادۍ چې کوم تحریک خان صاحب روان کړی دی مونږ په هغې کې د هغه سره شانه بشانه ولاړ یو. زمونږ ټول مشران دلته دي او انشاءالله یو قسمه قربانۍ نه به مونږ مخ نه اړوو.